अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद सादम چې تاسو ټول بخیر او جوړوي پنن ویډیو کې وځ تاسو سره کروموسوم باره کې خبره کوم دغه د ډیسکوري په باره کې هغه نمبر په باره کې صحیح شو. نو کروموسوم اوس وایي څه شي تاسو ټیک ته تاسو په لبدي ځان پوي کې د کروموسوم چې کوم دی دا دوه ورډ دي صحیح شو. یو کرومو دی بل سوما دی صحیح شو. دا سوم ته سوما نه وته دی ټیک ته. کرومو مطلب دی کلرډ د دې مطلب دی څه شي رنگین چې ورته مونږ وایو صحیح ده. اند سوما مین بودي د سوما مطلب څه شي دی بودي. نو د دې ټول مطلب د کرومو او سوم مطلب څه شي دی کلرډ بودي. دا خبره ته انډرسټینډ کا د ایم سی کیوز د لپاره په خراجي صحیح ده. produced from chromosomes are thread like colored structure produced from chromatin material appear inside the nucleus right. تاسو د کروموسوم سټرکچر داسې وینئ صحیح شو. داسې تارونه شانتي شکل وي داغه صحیح ده. کروماټین دغه نه جوړي کروماټین مټیریل نه جوړ وي صحیح شو. تارونه شانتي ټو کروماټډ سیسټر الته اویلیبل وي صحیح شو. هغه ته مونږه کروموسوم وایو صحیح شو. او دا زیات تر چې کوم دی مونږ وګورو دا مونږ ته په نیوکلس کې ملاویږي صحیح شو. اوس که مونږ د ډسکوري په باره کې خبره وکړو چې دا مطلب کروموسوم ډسکور کړی چا دی صحیح شو او چا دی له دا نوم ورکړی دی کروموسوم صحیح شو. بل چای فنکشن مونږ ته ویلی دی صحیح شو. نو ډبلیو یعنی والټر پلیمنګ یو ساینټسټ و په 1882 کې د په پیله ځل باندې د جرمن امبریولوجسټ و صحیح شو. په 1882 کې د کروموسوم چې کوم دی هغه ډسکور کو. خو څنګه یې ډسکور کو دا سیلمنډر چې کله په لاروا سټیج کې نو د دې دا چې کوم ډیوایډینګ سیلز دي سیلونه چې کله ډیویژن کیږي نو دا مطلب ډیر ریپیډلی کیږي صحیح شو. شانتي هغه د کروموسوم چې کوم دی ډسکوري وکړه. اوس که مونږ د ساينس سایت ته راشو نو ساينس هم مونږ ته دا وایي صحیح ده چې کروموسوم به تا ته ملو شي په ټول یوکریوټک سیلز کې صحیح شو. چې څومره هم یوکریوټک سیلونه یې صحیح شو او نو هغه تاسو که د سیل ټایپس نه کتلی نو هغه وګورئ یوکریوټک سیلز او بل چې کوم دی پروکریوټکس مطلب پروکریوټس چې کوم دي هغه ځناور چې هغه کم د نیوکلس مطلب لا ډسکور شوی نو او هغې نه مخکې پروډیوس شوي پیدا شوي هغې نه هغه قسم ته ارګانیزم ته به مونږ وایو پروکریوټس او یوکریوټس چې کوم کې نیوکلس وي صحیح شو. او نو په پروکریوټس کې خو مونږ دا خبره به وکړو چې دا چې کوم د ډي ان اے چې کوم د سنګل مالیکول د ډي ان اے کوم سنګل مالیکول هغې ته مونږ کروموسوم وایو صحیح شو. او یوکریوټک سیل چې کوم دی هغې کې څومره هم سیلونه هغې کروموسوم وي په نیوکلس کې صحیح ده. اوس بل یو ساینټسټ چې کوم دی مونږ سره راغلی والډیر. اوس دی والډیر څه کړي دي صحیح ده. د په پیله ځل باندې دا کوم والډیر ساینټسټ و د په پیله ځل چې کوم دی د کروموسوم دا ورډ ورته پروپوز کړی صحیح شو. خو چې دا کرومو مطلب چې کوم دی کلرډ صحیح شو او دا سوما چې کوم دی دا باډي څه ویلی کېږي صحیح شو. نو لیټرلی مینس کلرډ باډیز رایټ. اوس سټن دی کې راځي صحیح شو. ان 1902 Sutton identified the function of chromosomes that they take part in the transportation of hereditary characters. اوس په 1902 کې یو بل ساینټسټ و چې دغه نامه و سټن. هغه څه کار وکړو هغه دا آیډنټیفای دا کار د کروموسوم صحیح شو. او چې هغه حصه اخلي په هغه یو کریکټرز کې چې کوم د مور پلار نه ځي اولاد ته یعنی هیریډیټي کریکټرز کې دا څه کوي حصه اخلي. اوس نمبر اف کروموسوم سیټ ته راځو. کروموسومز آر found in the cells of all eukaryotes. ما درته څنګه وویل چې مونږ به کروموسوم چې کوم دی وینو به هغه به مونږ ته په مخه راځي په یوکریوټس کې چې کوم یوکریوټس دي که نه مطلب د نیوکلس والا ارګانیزمز دي صحیح شو. نیوکلس والا سیلز دي هغې کې به دا مونږ ته په نظر راځي صحیح شو. خو داسې بعض پروکریوټس دي چې د هغې کې مونږ د هغې ډي ان اے ته مونږ وایو څه شی کروموسوم ورته وایو صحیح شو. د نمبر هو ایور ویریز فرام سپیشیز ټو سپیشیز مطلب په مختلف سپیشیز نه تر بل سپیشیز پورې نمبر چې کوم دی هغه ویریز وي مطلب مختلف وي ټیک ده. while in case of prokaryotes there is single chromosome in اصل که مونږ د پروکریوټس خبره وکړو نو په پروکریوټس کې صرف واحد یو سیل اویلیبل وي یو سیل وي په یو سیل کې چې کوم دی هغه سنګل کروموسوم وي سنګل وي هغه ډي ان اے ته مونږ کروموسوم وایو. دا خبره به ته امپورټنټ یاد ساتي. بل مونږ سره راځي د دې اگزامپلس په مونږ خبره کو صحیح شو. سپیشیز لکه پنسیلیم شو ماسکیټو شو فروټ فلای شو پی شو صحیح شو.
د پی که زه خبره وکم نو هغه چې کوم منډلز خبره کړې وه صحیح ده نو منډل 7 سټډي کړي اوه جوړې هغه سټډي کړې وي صحیح شو یعنی 14 ټول وو د هغې نمبر او 7 پیرز وو صحیح شو او بل فروټ فلای چې کوم دی هغه څلور جوړې وي او اته چې کوم ټول ممبرز وو پکې صحیح شو او دلته به درې جوړې راځي په ماسکیټو کې هغه 6 چې کوم دی کروموسومز دا چې تا ته پته لګي صحیح ده 3 پیر چې کوم دی هغه کروموسوم اویلیبل وي په ماسکیټو کې صحیح شو بل یو پیر چې کوم دی هغه پنسیلیم کې اویلیبل وي صحیح شو 2 مطلب دوی یو پیر کې دوی دا تاسو ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ اوس د پراګ کا زه خبره کوم نو پراګ کې چې کوم دی هغه 13 پیرز وي مطلب 26 ممبرز وي پکې بل هنی بی دی هنی بی کې چې کوم دی 16 پیرز وي یعنی 32 شو ټوټل کیټ دی په کیټ کې 19 وي مطلب 38 ټوټل شو اوس 20 په ماوس کې دي صحیح شو 40 ټوټل راځي 23 په هیومن کې دي په انسان کې په مونږ کې هغه 46 دي ټوټل صحیح ده اوس بل دلته ډاګ راځي صحیح شو په ډاګ کې چې کوم دی 39 پیرز وي ایم سی کیوز لپاره دا یاد ساتئ صحیح شو نو 78 راځي ټیک ده شوګر کین چې کوم ته مونږ غنې وایو صحیح شو هغه 40 مطلب پیرز وي 80 چې کوم دی هغه ټوټل وي بل دا پروټوزوا چې کوم دی صحیح شو په پروټوزوا کې مطلب 150 پلس چې کوم دی هغه پیرز وي مطلب 300 پلس ټوټل وي صحیح ده اوس فیرن چې کوم دی هغه 500 وي ټوټل صحیح شو پیرز پکې 500 پیرز وي په یو پیرز کې دوه وي صحیح ده دوه مطلب دوه دغه وي دا دوه ممبرز وي صحیح ده او 1000 چې کوم دی هغه ټوټل راځي صحیح شو بل داسې ټرمینالوجیز ریلیټډ وذ نمبر اف کروموسومز دي دا به مونږ وایو صحیح شو on the basis of chromosome number cell or organism may be صحیح شو دا او د کروموسومز په بنیاد باندې که مونږ وګورو یا خو به یو سل مونږ سره هپلوئډ وي یا به ډایپلوئډ وي صحیح شو ډیفلوئډ فولي فلوئډي صحیح شو دا ټول به مونږ سټډي کو مونوفلوئډي چې کوم وي هغه صحیح ده اب ټولو نه پهله به مونږ هپلوئډ وایو هپلوئډ چې کوم دی ته به دا دماغ کې کښېني صحیح شو چې هپلوئډ مطلب هاف صحیح شو او هپلوئډ چې کوم دی هغه مونږ د ان ریپرزینټ کو مطلب دا دی وین ا سیل اور سپیشیز هیو سنگل ون سیټ کله په سیل کې یا په سپیشیز کې صحیح ده هغه یو سیټ وي صحیح شو یا مطلب نیم وي صحیح شو نمبر وي هاف نمبرز اف کروموسوم وي دې ته مونږ هپلوئډ وایو لکه په هیومن کې 23 میل دي 23 چې کوم دی فیمیل دي نو دې 23 ته به مونږ هپلوئډ وایو صحیح شو هاف نمبر اف کروموسوم ته مونږ هپلوئډ او هپلوئډ مونږ د ان ریپرزینټ کو صحیح شو دا یو ورډ د هنت زه در کوم مطلب هاف نمبرز اف کروموسوم رائټ like examples are gametes and sports are usually haploid cells because they contain half numbers of chromosomes gametes او چې کوم sports دی هغه عام طور باندې چې کوم دی half مطلب haploid cells وي صحیح شو هغه ولی چې دی کې half numbers of chromosome available وي صحیح شو اوس diploid څه ته وي هغه 2n نمونږ دا represent کو صحیح شو when a cell or species have two sets of chromosomes چې هغه کې دوه جوړې وي صحیح شو two sets of chromosomes هغه ته مونږ سوایو diploid چې کوم دی هغه مونږ د 2n نه ریپرزینټ کو دا تاسو یاد ساتئ صحیح شو اگزامپل زه در کوم تل صحیح شو human somatic cells contains two sets of chromosomes 46 chromosomes کله چې د میل او د فیمیل gametes رايوځي شي هغه 46 وي ټوټل نو دا 46 چې کوم دی دا diploid دی صحیح شو diploid مطلب دی when a cell or species have two sets of chromosome هغه یو species یا هغه یو سیل چې هغه کې څه شی وي two set of chromosomes وي یعنی two pairs وي ورکې صحیح شو دا تاسو یاد ساتئ صحیح شو هیومن سومیټک سیل چې کوم دی هغې کې دوه سیټ اف کروموسوم وي مطلب 46 وي صحیح شو اینڈ ایچ سیټ کنټیننګ 23 کروموسومز چې هغه یو دی لکه میل کې هم 23 دی فیمیل کې هم 23 دا به راځي صحیح شو او دا چې کوم دی کروموسومز به راځي انټریکشن لا
اوس 3 چې کوم دی هغه پولی فلایډي دی. فولی فلایډي چې کوم دی هغه مونږ د 3n نم ریپرزینټ کو په دې باندې ډیپینډ کوي. 4n نم ریپرزینټ کو 5n 6n د ټول نه د دې ریپرزینټیشن کیږي. صحیح شو. when a cell or species have more than 2 set of chromosome کله چې یو سیل یا سپیشي چې کوم دی هغه کې وي دوا نزید د مور دین 2 رائٹ سیټ اف کروموسومز یعنی پیئرز وی ورکې هغه ته مونږ فولی فلایډي وایو. صحیح شو. فولی فلایډي و دا د ایکس ان سمپلی ریپرزینټ کو. صحیح شو. فولی فلایډي از فارمड ان پلانٹس اینڈ ناٹ ان انیملز بیکاز اٹ کاز سټیریلیټي ان انیملز. دا خبره هم تاسو یاد ساتئ. صحیح شو. دا فولی فلایډي چې کوم دی فولی فلایډي دا په اکثر مونږ ته په پلانټس کې ملاویږي په انیملز کې ځکه نه وي. صحیح شو کنه چې هغه په انیمل کې سټیریلیټي کاز کوي. صحیح شو. مطلب چې کوم دا بنجر فن دی دا کاز کوي. صحیح شو. سټیریلیټي مطلب دی بنجر فن دا په انیمل کې ځکه نه وي. صحیح شو. دا امپورټنٹ بیکاز اٹ کاز سټیریلیټي ان اینیمل رائٹ. ایگزامپل بس درکم. صحیح شو. ٹرائی فلوئڈ ہیونگ 3 سیٹس مطلب جہاں پر بھی ٹرائی فلوئڈ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں 3 سیٹس آف کروموسوم باغی کی. صحیح شو. اینڈ سو آن اودا سور پسیز. صحیح شو. بل چې کوم دی هغه نمبر آف کروموسومز ان وچ ډسټینکشن آف هیپلوئڈ ډیپلوئڈ اینڈ پولیفلوئڈ از ناٹ پریزنٹ از ناؤن از مونوفلایډي. مونوفلایډي به هغه یو وي چې په هغې کې څه ډسټینکشن نه وي. د څه شي هیپلوئڈ ډیپلوئڈ اینڈ پولیفلوئڈ از ناٹ پریزنٹ از ناؤن از مونوفلایډي رائٹ.